دې مسجد عائشہ رضی الله عنها دا هغه جمعه دی او هغه مسجد دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حجۃ الوداع اوله ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د سوجنا چې کوم مخصوص بیماری وي د هغې د وجې نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته افسوس باندې کې وکړو چې د الله رسول تاسو کوم راوړه او باندې عمره پاتې شوه زه به وسفم نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته لاړه شه او دغه ځای ورغواړې چې موږ روان یو د دې نیت بکر رضي الله عنه هغه ورسره شو او د دې ځای نه هغوی بیا د احرام نیت وکړو ان شاء الله العزیز اوس به موږ هلته ځو او د هغه ځای نه به موږ احرام بعضې ملګرو تللي دي نو د هغه ځای نه به موږ نیتونه کوو چې کوم وخت کې هغه ځای نه موږ نیتونه کې داخل شو هغه احرام چې د هغې نه وروسته بیا موږ باندې څه پابندیانې لازمېږي هغه پابندیانو موږ خیال کوو انشاءالله العزیز په ورپسې کې به د هغې بیا خبر وشي هلته اوس چې کله جومات ته لاړ شو موږ ته موقع میلاو شي نو د هغې نه مخکې موږ یو 2 رکعته صلات توبه لمونځ وکړو الله رب العالمین په تېر شوي ګناهونو باندې په تېر شوي لغزشونو خطایانو باندې د زړونو توبه وباسو او د را روانې زندګۍ کې د هغه کارونو او الله رب العالمین د نافرمانۍ د هغې نه د ځان ساتلو یو وعدې کوو د الله رب العالمین سره او بیا چې کله نیت وکړو توبې مونځ هم وشي د هغې نه پس بیا را روان شو نو انشاءالله العزیز بیا به مونږ نیت هم کوو ورسره بیا تلبیې وایو په شریکه باندې بیا د عمرې متعلق مختصر غوندې کې څه طریقه هغه هم بیان شي انشاءالله العزیز جزاک الله اوس په سفر کې نو په سفر کې د چا په ژبه باندې کومه کلمه په اسانۍ سره